السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول یو روغ جوړ کوئ. عزتمنو سودن شاه په خپله باندې ټول قاتلان ښکاره کړ چې د داود شاه دغه درې قاتلان دي. راځئ مینوالو په دې ویډیو کې تاسو دغه د سودن شاه خبرې واورئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل او نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان وواچوئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو داود شاه چا دغه شانتې بې دردۍ سره قتل کړی و، د قتل غوزار یې پرې کړی، خو الله تعالی د هغه قسمت کې مرګ نه و لیکلی، ژوند یې لارې کړی. مینهواله چې یو انسان چې الله یې نه وژني، عزتمنو یو انسان هېڅکله انسان نشي وژلی. دومره به یې کړي چې صاحب زخمي به یې کړي او هسپتال ته به لاړ شي، چې څنګه داود شاه دی. عزتمنو د داود شاه ښځې سونن شاه د داود شاه ټول قاتلان یې ښکاره کړ. عزتمنو د دې نه مخکې هم د په صدر اکبر خان باندې ګوته ایښې وه او په جان حبیب باندې او زیارتګل باندې. نن هم عزتمنو د سونن شاه دغه دعوه ده او پخه دعوه کوي چې زما قاتل زما د خاوند قاتل صاحب صدر اکبر خان دی، زیارتګل دی او جان حبیب دی. ځکه چې صدر اکبر خان ورته ټلیفون کړی چې راشه تاسو زه یوه مشوره کوم. مینهوالو چې داود شاه وروتی دی او چې بیا چې واپس وکړي ترې نه راتلو. نو عزتمنو د سونن شاه د خولې دغه وینا ده چې دغه صدر اکبر خان ورته کسان کېنولي وو او ډزې پرې وکړلې او دا د دغه ډزو په دوران کې دا ولګېدلو چې نن هم هغه په هسپتال کې دغه شانتې پروت دی او بېهوشه دی، په هوش کې نه دی راغلی. مینهوال چې کله په هوش کې راشي بیا به موږ تاسو سره د هغه نوي ویډیو شریکه کړو. زموږ ورته عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.